لکه یو ماشوم پلار راوستو مدرسې ته چې زه دلته باندې زه د قرآن حفظ کوم، دې دپاره راوستو چې دې د قرآن یادګیرنه وکړي او قرآن په خپله سینه کې محفوظ کړي. قاري صاحب سره کېناستو، څنګه چې د حفظ د مدرسو ترتیب وي، سبق ورته ورکوي، نوی سبق بیا سبقي ده، هغې نه بعد بیا منزل دی او هغه پوره یو ترتیب روان دی. نو هغه ماشوم چې کله د سبق ابتدا وکړل او قرآن یادول یې شروع کړل، نو دی ډېر زیات ذهین او ډېر زر زرې چې کوم دی هغه سپاري یو څو لکه 15 سپاري د ډېر کم مدت کې چې دی هغه یادې کړ. خواري مو نه غوښتله، معمولی چې قاري صاحب ورته یو ځل سبق تیر کې بل ځل ورته دی واوري، سبقي ورته یاد ده، دغه سپارو منزل ورته یاد دی. خو چې کله دی د 50 سپارو نه دی تیر شو، هغې نه بعد بیا کیفیت دغه نو، بیا چې د حافظې کم قوت و هغه کم شو، د به چې په کم رفتار باندې لکه مخکې به 3 رکو سبق اخیستلو، نو اوس به نیمه رکو سبق نشو یادولی. نو هغه استاد ډېر زیات حیران و چې دا څه وجه د کم داسې عوارض دي چې هغه دې ماشوم ته ورسېدل، هغې نه بعد د حافظې او د یادګیرنې د یادولو هغه رفتار کم شو. د اراده وکړله چې زه په دې باندې تحقیق کوم. لکه مخکې د په یوه میاشت کې یا 2 میاشتو کې 15 سپارې یادې کړي دي، او اوس چې کم دی نو دی نوی سبق نیمه پاڼه سبق نشي یادولی. نو دا څه وجه ده؟ پلار یې ورله راوغوښتو چې زه ډېر زیات په دې مسله کې پریشان یم، ته په دې کې زما سره لږه مرسته وکړه. که تا ته څه پته وي، څه خبرې علم درته وي، نو ما ته ووایه. هغه پلار یې چې کله کور ته لاړی، د دغې خبرې تذکرې خپلې ښځې سره وکړله چې دغسې نن خو زه د خپل بچي هغه استاد راغوښتی وم، هغه ما ته وویلې چې تر نن یا مثال دا 50 سپارو پورې ستا دا ماشوم رفتار ډېر زیات تیز و، د حافظه هم قوي وه، ده به زر زر سبق هم یاد کو، سبقي به هم بغیر د غلطۍ نه واوروله، منزل به هم ورته یاد و. اوس چې کله د ده سبق زیات شو، نو دی اوس سبق نشي یادولی. د دې څه وجه وه؟ مور ورته وایي چې دا راز به درته زه ښکاره کړمه، وایي ما 15 سپارې یادې کړي دي په حفظ باندې، او کله چې دی زما په ګېډه کې و، ما به د 50 سپارو تلاوت کولو په اواز سره، په تیزه به مې تلاوت کولو، هر وخت به ما دا 15 سپارې اړولې. نو دته چې دا 15 سپارې اسانه وي، دا په دې وجه باندې چې د بار بار لاشعوري طور باندې دا اورېدلې دي او په مزغو کې محفوظې کړي دي. نو چې کله دته تعلیم ورکړلی شو، د ښه په اسانه باندې هغه یادې کړي. خو چونکې مخکې ماته نه وي یادې، نو اوس به مخکې دی په خپل قابلیت او خپل ذهانت باندې یادې. نو دغه لومبنۍ مرحله ده چې دغلته نه د ماشوم د تعلیم او تعلم او د تربیت ابتدا او آغاز وشي. د دې نه بعد بیا دویمه مرحله په ده باندې شروع شي، هغه داسې چې کله دی هغه بچپنه چې ورته وایي دی هغه کم سنۍ ته ورسېږي، په ښه بد باندې لږ ډېر پوه شي او هغه ماشوموالی. نو دویمه مرحله یې دغه ده. په دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علم حاصلول دا د هر مسلمان فریضه ده. نو کم علم ماشوم ته دا علم ورکول چې زمون الله یو دی، زمون پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، زمون په قیامت باندې ایمان دی، په فرشتوم ایمان دی، او دغه رنګ په انبیاو باندې ایمان دی، په آسمانی کتابونو باندې ایمان دی، په تقدیر باندې ایمان دی، او د اسلام ارکان څه دي، منځ کومه فریضه ده، حج کومه فریضه ده، زکات کومه فریضه ده، بیا منځ چې په ما باندې فرض شو، نو د منځ چې کوم دی نو طریقه څه ده، د هغې دپاره شرایط څه دي، او بیا به زه منځ ادا کومه څنګه، د هغې به کیفیت څنګه او کم حالت کې به ادا کوم. نو دا هغه بنیادي علم دی، دا هر ماشوم ته او هر مسلمان دپاره د دې زده کړه څه شی دی، هغه فرض دی. نو دغه ټیم کې چې کله دی ماشوموالي ته راللی، لا ځوانۍ کې نه دی داخل، دغه ټیم کې به ته د ماشوم هغه بنیادي عقاید او اسلام ستنې چې کوم بنیادي دي هغه به دی ماشوم ته زده کړي. او د هغې دپاره چې کله یو پلار یا یو مور دا د خپل بچي تربیت کوي، نو هله به تربیت کوي کله چې د پلار او د مور خپل تربیت شوی وي.
چې کله د دې خپل تربیت شوی وي بیا به بچی ته بعضې ډېرې خبرې داسې د وینا ضرورت نه ولې چې کله ماشوم دی ماشوم ډېرې خبرې په لیدلو سره په صحبت سره په کتلو سره زده کوي لکه ماشوم خپل پلار ویني چې د 5 ټیمه روان دی جمع ته جومات ته ځي د خپله مور ویني چې دا 5 ټیمه په جانماز باندې ولاړه د مونځ کوي دا خپله والده ویني چې سهار مانځه نه بعد هغې قرآن راواغستو تلاوت کوي دا خپله خور ویني چې هغې سره تسبیح لاس کې د ذکر کوي نو د ماحول داسې دی چې لاشعوري طور باندې دا ټول اعمال چې کوم کېږي دا د مزغو ته ورځي نو بیا دته سبا د وینا ضرورت بنی چې پاسه بچی منځو کا دته به د وینا ضرورت نه چې شابه تلاوت کا دته به د ویلو ضرورت نه چې شابه ذکر وکا بلکې دا هر څه چې کوم دی د په فطرت کې شامل